الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، اللہ جل جلالہ نے زما استاسو کامل ایمان نصیب کی، اور اللہ جل جلالہ نے زمونگ اعمال دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق کی. دا تعزیت مقام دے منگو تاسو چی پا کمزے کے ناسیو، پا کم مقام کے ناسیو، دا سم مقصد دا پارا ناسیو. اغا مقصد زما عزتمندو ظاہر دے، دا آدم علیہ السلام نرا واخلا ترنن تاریخ پورے چی سمر انسانان و مخلوقات پیدا شوی دی یا تر قیامت پورے با پیدا کیگی. نو زما عزتمندو دا نور نخکارا خبر دا چی پا دی باندے با فنا رازی، دا دنیا نا با رحلت کئی، نہ پا علم بچ کے دلشتا، نہ پا پیغمبرے، نہ پا مالدارے، نہ پا غریبے. اسرائیل علیہ السلام او مرگ دا ہچا دا حسب او دا نسب دا مال او دا دولت او دا عہدے خاطر نہ کئی، بلکہ دا مرگ بخام خاف انہو ملاقیکم. اللہ فرمائی تاسو سر با ملاقات کئی. کافر لبم رازی، مسلمان لبم رازی، انسان لبم رازی، پیری لبم رازی، زناور لبم رازی، حتیٰ چی فرشتو لبهم مرگ رازی، حتیٰ آغا فرشتہ چی تمام مخلوقات داغی روح اخلی چی منگ تاسو پا ملک الموت اسرائیل باندی پیجنو، هغه بم د دې سیس سره یو ورځ مخ کیږي، په هغه باندې بم چې کوم دی دا کیفیت د مرګ راځي. بیا به صرف او صرف وحده لا شریک ذات لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دک یو ذات به پاتې کیږي. زما عزتمندو اسرائیل علیہ السلام بم وفات شي، صرف د الله ذات به پاتې شي. بیا با اللہ اعلانو کی این الملوک این الجبارون این المتکبرون. سشو اغا بادشاہان، سشو دا بادشاہیت دعوی کون کی، سشو اغا مالداران، هغه خلق چی پا دنیا کی دا اسیدو او دا عہدو او دا مالدارے غٹ غٹ دعوی بے کولے اغا خلق سشو نن دے را پاسی. نو زما عزتمندو بیا به هیڅوک جواب ورکولو والا نہیں، بیا به صرف او صرف د الله جل شانه ذات باقی وي، او الله جل شانه بزان ته په خپل جواب وکي چې لله الواحد القهار. نن دا یو قهار ذات بادشاہی د حکومت. لہذا غرض می دار زما عزتمندو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبره د مرګ نه نه بچ شوی، نوح علیہ السلام پا پیغمبرے دا مرگ نه دی بچ شوی، فرعون چې د خدای دعوی کولا پا دغی دا مرگ نه دی بچ شوی، غریب نه غریب سړی پا غریبے دا مرگ نه دی بچ شوی. خو زما عزتمندو د مسلمان به یو عقیده وی، د مسلمان به یو نظریه او یو سوچ وی. د نورو قومونو د غیر مذہب خلکو داغی عقیده دادا چې مونږ وفات شو، زری زری شو، خوری شو، اډوکی شو، نو زمونږ دا زری دوباره ژوندي کېدل دا ناممکن دی.
زمونږ دا خاورې او اډوکي او غوښې دوباره را یوځای کېدل چې دا د خاورو سره خاورې شي، دا دوباره نشي راجندي کېدی. او د مسلمان عقیده به دا وي چې انسان دا د همیشه دپاره پیدا دی. د انسان ختمېدل نشته، صرف دومره وشي زما عزتمندو چې د یو ځای نه بل ځای ته انتقال وشي، منتقل شي، د عالم دنیا نه عالم آخرت طرف ته لاړ شي، عالم برزخ طرف ته لاړ شي. د دې وجې زما عزتمندو د مسلمان به دا عقیده وي چې زمونږ او ستاسو ختمېدل نشته، بلکې دې ژوند پسې یو بل ژوند را روان دی، حالات را روان دي، د قبر حالات دي، د حشر حالات دي، میدان محشر دی، میزان دی. اوس د هغه ځای د کامیابۍ سوچ او فکر مونږ او تاسو وکړو. الله را لېږلی دی دنیا ته د دې دپاره یو چې مونږ او تاسو د آخرت غم وکړو، د آخرت د کامیابۍ فکر وکړو. او هغه زما عزتمندو د دنیا په دې ژوند باندې ډیپینډ او منحصره ده، د هغې انحصار د دنیا په یو سیکنډ باندې دی. ځکه زما عزتمندو د دنیا ژوند کې یو خوا مونږ وګورو نو الله جل شانه وتعالی لعب وی، عبثیات او فضولیات ورته وی. خو که بل طرف ته مونږ وګورو د دنیا ژوند انتهایی قیمتي دی، د دنیا ژوند ډیر زیات قیمتي ژوند دی. یو لمحه کې مونږ او تاسو د الله جل جلاله رضا، د الله نعمتونه او د الله جنتونه، کروڑها نعمتونه دا حاصلولی شي. په دنیا کې مونږ او تاسو وګورو یو سړی به 80 کاله نوکري وکړي، 60 کاله به نوکري وکړي، 60 کاله پس چې هغه ریټایر شي په خپل پنشن کې چې ډېر زور ولګي او ډېر غټ افسري او ډېر غټ پنشن واخلي، نو چې ډېره توره کوي نو په حیات آباد کې د ځان نه بنګله جوړه کړي، په بالاګړی کې نه. او چې ډېره توره کوي نو د 1 کروڑ روپو کاروبار به شروع کړي. زما عزتمند دغه هم ختمېدونکی دی. او د 80 کالو محنت ته منډې تړلې او ستړي دي ورپسې. او دې خوا مونږ او تاسو د جنت ګټلو ته وګورو چې د جنت بنګلې او د جنت جیدادونه او د جنت ځمکه او د جنت ګټه هغه زما عزتمندو په نیم سیکنډ کې کېږي، په نیم سیکنډ کې کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو پیره سبحان الله ووایي، تاسو ټول ووایئ سبحان الله، چا چې یو پیره الحمدلله ووایي نو 80 کاله پس په شیخ ملتون کې بنګله جوړول دا یا ممکن دی او یا ممکن نه دی، پته نه لګي. خو دا خبره زما پیغمبر کړې دا یقیني ده چې په 1 سیکنډ کې سبحان الله ووایي په جنت کې د احد د غر عمره ثواب میلاو شي. د احد غر لوی دی او که د شیخ ملتون بنګله لویه ده، د احد غر ډیر قیمتي دی. بیا په جنت کې همیشه دپاره تا ته الاټ شوله، تا ته انتقال شوله. د دې نه معلومه دا شوه زما عزتمندو چې د دنیا دا ژوند انتهایی قیمتي دی. د دې مثال د واورې دی. که واوره د شربت کې او کولر کې واچوله نو شربت او کولر به درته اوبه به درته یخې کي، فایده به درته حاصله شي. کنی زما عزتمندو دا واوره به دکه شان ضایع شي. لہذا زما عزتمندو مونږ او تاسو د مرګ د دې ځای نه او د دې غم د دې ځای نه ځان سره یو غم ووسو، یو فکر ووسو چې زما عزتمندو نن چې کم کټ د جنازې د مقبرې نه راغلی دی دا یا ما پسې راغلی دی او یا تا پسې راغلی دی، سبا به پکې یا زیم او یا به تی. لہذا د دې ځای نه ځان سره یو غم او یو فکر ووسو او دا خپل اوقات ځان له قیمتي کو، د الله جل شانه احکامات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق دا پوره کو، نو یقینا خبره تبو لاندې زندگی به بیا اسانه. الله ته چې مخامخ شو په حشر کې نو بیا به معامله سمې زما عزتمندو. لہذا مونږ او تاسو په تمامو عباداتو کې، په تمامو معاملاتو کې، په معاشرت کې،
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جون مخې ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه جون تیر کړی دی، په دې معاشره کې څنګه جون تیر کړی دی، څنګه ورورولۍ جون دې تیر کړی دی، څنګه صحابه کرامو ته جون ښودلی دی او څنګه چې کوم دی صحابه کرامو د هغې اتباع کړې ده. زما عزتمندو موږ تاسو وګورو صحابه کرام سره د عهدې کامیاب، سره د بادشاهۍ کامیاب، سره د مالدارۍ کامیاب. د عثمان غني نه به زیات څوک مالداره نه و. زما او ستا به څه سخاوتي، زما او ستا به څه سخاوتي. 9 اوښان 10 اوښان په یو ځای باندې خیرات کول، دا ما یو ادنا غوندې صدقه د هغه ووې، یو ادنا غوندې صدقه چې حضرت بره رضی الله تعالی عنها ته 10 اوښان یې وړل او 10 اوښان د هغه زمانې داسې وو لکه 10 اکسلای، د هغه زمانې د ګرځېدو والا ګاډي. د نن سبا چې ځان ډېر سخي ګڼي، ډېر سخي ګڼي، نو 10 ګاډي نه چې یو اکسلای هم څوک خیراتي نه ورکړي. داسې ده که نه ده؟ نو د عثمان غني صاحب نه زیات مالدار څوک نه و، د هغه نه زیات څوک سخي نه و. د عبدالرحمن بن عوف غوندې مالدارۍ ته وګوره. غرض مې دا دی زما عزتمندو چې هغې په بادشاهۍ کې کامیاب، په مالدارۍ کې کامیاب، په غریبۍ کې کامیاب. د حسب او د نسب پته نه لګي د بلال رضی الله تعالی عنه، د پلار او د نیکه نه پسې د نسب پته نه لګي چې د ده نیکه پلار څوک و، د نیکه نیکه یې څوک و، د نیکه نیکه یې څوک. او 14.5 کاله پس چې کوم دی زه نوم اخلم. زما عزتمندو موږ تاسې په عزت نوم اخلو که نه اخلو؟ ولې هغې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا دین ځان سره راجوخ کړ. څوک چې نبی علیه السلام ته نږدې شو الله یې چمکوي، الله جل شانه یې روښانه کوي، په دنیا او آخرت کې الله کامیابوي. یو اخري خبر او مثال تاسو له در کوم. مونږ تاسو وګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ماشوم و نو په عربو کې دا عادت و چې دایانې به راتلی د بل ځای نه او ماشوم به یې بوته، د هغه پالنه به یې کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داسې ماشوم و چې غریب و، پلار یې مړ و، پلار یې وفات. چې کومې دایانې به راتلی د نبی علیہ السلام کره نو هغې به نبی علیہ السلام په دې وجه پرېښوده چې د ده مور غریبه ده، پلار یې شته نه، موږ له به څه دیاړي راکړي. لکه زما غوندې غریب سړی یو سړي ته وویل لکه راشي دیاړي را سره وکړه یا را سره کار وکړه، مړه ته به ماله سره راکړي. او چې مالدار سړی ووایي نو ښه جیداره لم، داسې ده که نه؟ نو هغه دایانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داعیتوب پرېښوده. نبی علیہ السلام یې ځان ته رانږدې نه کړ. نو نن یې نوم چاله ورځي؟ د مدینې منورې نه په سوونو دایانې راغلې وې، د نبی علیہ السلام کره تماشه کړې وه، کتلي وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کټ کې پروت دی، ماشوم دی، یتیم دی، یسیر دی. مور یې ورته ویل وروره ما سره وګورې پیسې میسې نشته، مزدوري او دیاړي کمه ده. هغې به پرېښوده. یوې ښځې ځان ته رانږدې کړه چې کومې ښځې ځان ته رانږدې کړه نن موږ د هغې نوم اخلو که نه اخلو؟ څومره په عزت یې نوم اخلو، حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها. نو غرض مې دا دی زما عزتمندو چا چې محمد رسول الله ځان ته رانږدې کړه الله اوچمکاول، الله ول عزت ورکو. او چا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین او د محمد رسول الله راوړل شوي طریقې د دې نه ځان وساته نو الله میټاو کړل. نن یې نوم نشته، نام او نشان یې نشته. لہذا زما عزتمندو کو کامیابي غواړو د دنیا او د آخرت، نو زما عزتمندو هغه ګورې د الله په دین کې ده، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین کې ده. زما عزتمندو باچا صاحب ته الله پاک